الله جل شانو داسې نه دي فرمایلي چې یو ښځه تا ته محسوس شوه چې دا زما نافرماني کوي نو چوته وه ځمکې ته راوله او یا درست یې وباسه، داسې نه ده. داسې مو کوه پښتانه چې څنګه کوي، نه، الله جل شانو طریقه ذکر کړه. الله جل شانو فرمایل چې لومبی کار ستا دا دی د هغې د نافرمانۍ نه پس چې فعظوهن فورا چې تا ته پته ولګي چې دا زما نافرماني کوي یا د څه محسوس شنو فعظوهن واعظ او نصیحت ورته وکړه. واعظ او نصیحت ورته داسې وکړه په شریعت باندې هم او داسې ورته وکړه چې هغه د لاجیک مطابق هم وي. یعنې مطلب دا دی هغه کنوینس کا چې ګوره زه ستا خاوند یم او ته زما ښځه یې. الله جل شانه ما ته ویلي چې دې حفاظت کوه او تا ته ویلي چې د خپل خاوند خیال ساته او ستا بهترین جهاد دا دی چې ته د خپل خاوند تابعداري وکړې. ته زما تابعداري وکړه، ګناه ده په نه کولو کې، زما په تابعدارۍ په نه کولو کې ګناه ده. په دې خبره باندې پوه کړه او دا ورته لاجیکلي ثابت که ثابتولی شي که نه ثابتولی دا هم پوره ده چې الله جل شانه حق مقرر کړی په تا باندې زما ته به زما خیال ساتي او زه به ستا خیال ساتم. نو خیال ساتمه نو ته ولې زما خیال نه ساتي؟ په دې دې پوه کړي. الله جل شانو فرمایل که داسې ونه شوه چېرته ستا په واز او نصیحت باندې کار ونه شو نو وهجروهن بیا د ځان نه جدا کا فی المضاجع په بستره کې، بستره ته جدا کا. مطلب دا دی هغې ته مه نږدې کېږه، کوروالی ورسره مه کوه. نو هغه به پخپله ړومبی په نصیحت په پوه شي، که په نصیحت پوه نه شي نو بیا به ورته پته ولګي چې د خاوند خو زما سره ورانه ده. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې خبرې دې ورسره نه کوي خو د 3 ورځو نه دې خبرې نه اړوي، ځکه بل حدیث کې راځي چې هغه سړی جنت ته نشي داخلي دی کوم سړی چې مسلمان سره ورانه وکړي فوق 3 د 3 ورځو نه زیات د 3 ورځو نه دې نه زیاتې. البته الله جل شانو فرمای وهجروهن فی المضاجع او دوی د ځان نه جدا کړئ فی المضاجع یعنې په بستره کې په هغې ځای کې کوم چې ستاسو د ډډې ځای د ډډې د والو ځای وضربوهن او که په دې ونه شوه نو وضربوهن بیا لږه اوټه کوه ویې وخه. دا اخري الله جل شانو څه فرمای اخري حکم دی زنانو د نافرمانۍ د هغې چې کومه سزا ده الله وفرمایل لومبی ستا کار څه دی نصیحت به ورته کې، که په هغې ونه شوه بیا به څه کوې جدا به شي دي، بیا که په هغې ونه شوه نو بیا به یې اوټه کې. خو څنګه به یې اوټه کې وضربوهن غیر مبرح چې داسې وال به ورکې هغې له چې هغه د شریعت مطابق غیر مبرحین. دا مطلب د شریعت مطابق څه مطلب دی؟ غیر مبرح دا مطلب دی چې په هغې باندې د والو هغه اثر ښکاره نه شي. یو ګزار نیمې وه خو یاد ساته په مخ باندې وال ناروا دي، ځکه دا مجمع المحاسن دی د ټولو ښایستونو هغه جمع په دې ځای کې الله جل شانو کړي. مخ الله جل شانو د ټولو حسنونو مرکز جوړ کړی نو په مخ ته چېرته څپېړه ونه باسي. حدیث کې راځي په سر به ګزار نه کوي، ځکه دا سر د دې د وجه ټول جسم چلیږي او که چېرته دلته فرق راغی نو ټوله زنانه به مفلوجه به کړي، خرابه به. نو د سر او د مخ د ګزار نه ځان ساته. نور ویې وخه څومره یې ووخه داسې یې ووخه چې په هغې باندې اثر د هغې نه ښکاري، زخمي کې به یې نه اډوکې به ولې نه ماتې، داسې وال. علامه ابوبکر جساس رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې ته چې کله دا ووخې نو یو طریقه به وکړي په مسواک پې ووې وسمه په مسواک پې ووې د مسواک وال الله جل شانو بیان فرمایي. بل یو عالم په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې کله ته دا زنانه وې نو په ډبلۍ باندې وه، ډبلۍ پېژنې هغه څادر چې راتاو کړي یو ډبلۍ ته جوړه کړي. موږ په سکول کې هغه ګیم کو پخوا په دایره کې بناس یو بل مو په ډبلۍ وال نو په ډبلۍ ووخه نو هغه دا ده چې او به یریږي او نقصان به ورته ونه رسي. دغه شان د مسواک ته والو سره به یاد ساته ګورې چېرته په مخ باندې او په سر به بلکل ګزار نه کې. منه فرمایلی نبي علیه صلات وسلام